لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سورة بقرة شروع مخکې یاد د آیت الکرسی ذکر شو چې هغه کې مکمل وحدانیت د الله رب العزت بیان شو او هغه طریقې سره بیان شو چې عام طور باندې په دنیا کې انسانان خصوصا هغه خلک چې هغه د خدای دعا وکړي او همدارنګې رب سره نور شریکان خپل الهه او خدایان جوړ کړي بوتان وغیره نو هغه ټول احتیاجي ورکې بیانېږي او دغه کارونه ټول نه الله رب العزت منزه او پاک دي. او د نن آیتونو کې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی د آیات کې اکراه ذکر کیږي چې قسم مخکې آیتونو کې ذکر د الله رب العزت د وحدانیت وشو نو د آیت کې دا خبره هم بیانېږي چې کله جهاد کیږي نو دا خالص د الله تعالی رضا او همدارنګې دفاع دپاره کیږي او دې جهاد کې به دا مقصد نه وي چې صرف وجنګېږي او خلک قتل کړي او وینه تویې کړي بلکې مقصد به اعلای کلمات الله وي یعنې د الله تعالی کلمات د الله تعالی دین اوچت شي دا مقصد به وي ورکړي. او بل دا مفسرین ذکر کوي الانسان انسان بالدین فاذا خرج من الدین صار مؤذیا بقتل یقتل کالحیة والعقرب. انسان هغه وخت پورې دی چې کله دې کې دین موجود وي چې کله انسان دین ختم شول نو د انسان بیا کوم انسانیت د انسانیت دیره ختم شو او بیا دغه موزیک کوم شیان دي تکلیف دین شیان دي چې هغه انسانانو ته تکلیفات رسوي لکه مار لړم وغیره نو څرنګه بیا خلک هغه قتل کوي ختم کوي نو بیا همدارنګه د انسان هم د هغې درجې ته ورسېږي بیا دا موزه شي او تکلیف دین شي. ولې عام طور به موږ تاسو وکسم ګوره دغه خبره مشران علما هم ذکر کوي وی لکې باندې چې غذاب راځي کنه دی به زیات تر وجه دا کېدلی چې هغه ځای کې به سنت ماتېږي او د سنتو به سپکوي او بېعزتي به کېږي او بیا دا هم قانون دی چې علاقې کې چې کله ګناهونه زیات شي او هغه خلک هغه علاقې کې د مؤمنان خلک صحیح کوم دینداري خلک وي تقواداري او پرهیزناک خلک وي هغه موجود وي هغه په باوجود هم بیا هم هغه ځای کې غذاب راځي نو ګویا کې دغه ځای کې کوم خلک ګناهګار دي او ګناهونو د وجې نه د نیکانو خلک هم ورسره مبتلا کېږي نو بیا همدارنګې دغه کوم د ګناهګار خلک دي په دوی باندې غذاب راځي خو دوی سره اصل کوم مقصد وي غذاب دي کوم ګناهګار خلک وي دغه دپاره وي او دوی د تکلیف میلاو شي په دنیا او آخرت کې هم او کوم څه مؤمنان خلک دي نو هغه دغه ټیک دي دنیوي لحاظ سره تکلیف میلاو شي په آخرت کې که مرګ ورته میلاو شي په دې عذاب کې نو بیا به الله رب العزت مرګ نه پس دوی ته ښایسته او د ارام والا ژوند ورکوي. نو مقصد دا چې کله انسان کې انسانیت د دې دین د وجې نه وي چې کله دین ختم شي نو بیا دغه انسانیت هم ختم شي او بیا د علاقې باندې غذاب ته راځي نو همدغو ګناهګارو خلکو د وجې نه راځي او دوی بیا د کوم انسانیت دی دغه انسانیت د حیثیت الله رب العزت په نیز ختم شي. ولې انسان چې کله د الله تعالی دین وي او دین او تقوا ورکې وي نو بیا دغه انسان الله رب العزت ته نږدې وي لکه بل ځای کې قرآن کریم کې راځي صحابه کرامو نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي وی یا رسول الله د موږ الله رب العزت نه دعا څرنګه وغواړو دا څرنګه طریقې سره موږ ته نږدې دی لرې دی نو الله رب العزت دغه آیتونه نازل کړي د الله تعالی داسې نږدې دی من حبل الورید دا کوم د اورمګي کې یو غټ رګ دی هغه رګ نه که معمولي انسان ته د کور کې شي نو انسان ونه مړ کېږي نو الله رب العزت انسان د دې رګ نه هم زیات نږدې دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل وی تاسو الله تعالی نه چې کله سوال کوو دعا غواړئ نو بیا تضرع و خفیه پټې طریقې سره الله رب العزت یې اوري نو مطلب چې کله انسان کې دین وي نو بیا د انسان الله تعالی ته ډېر زیات نږدې وي دغه رګ نه هم زیات نږدې وي. اول حدیث کې راځي صحیح مسلم او بخاري کې دا حدیث موجود دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله رب العزت فرمایي چې کله انسان ما طرف ته په مزل روان شي کنه
نو مثال چې یو اولیش نږدې کېږي نو زه انسان ته ګاز نږدې کېږم او دا کله ما ته په مزل روان شي نو زه په منډې ورشم چې کله ما ته په منډې راشي زه دا انسان ځان ته نږدې کوم نو دا چې سره کېږي چې کله انسان کې دین وي نو دا دین سره کېږي ځکه مفسرین علماو ذکر کوي الانسان انسان بالدین فاذا خرج من الدين صار مؤذيا چې کله انسان نه دین ختم شو دا سړی بیا د څوک چې لکه زهريلي شیان کسه مار لړم وغیرہ دې حیثیت به ولاړ شي ار یو سړی بیا نه ټک ورکی او ختم کوي همدارنګه بیا کوم خلک ګناهګار خلک نو دوی باندې قرآن د وجنم پیاره تعالی عذاب راوړي چې خلک د ګناهګار خلک ختم شي یا دې د وجنه چې دوی د خپل قانون راوپس شي دین طرف ته راشي په هر حال دوی د بیا الله تعالی عذاب هم دې د وجنه ور کوي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی نشته لا اکراه زور کول په منلو د دین کې کله څه مقصد لا اکراه فی الدین زور سره دین نشته دی چې دا صحیح خبره چې زور سره دین نه کیږي په دې کې مراد بیا دا چې دا جهاد ولې کیږي چې یو سړی جهاد کوي او قتال کوي بیا دې څه مقصد شو دا کافر دی یقول له اسلم مسلمان چې جهاد لپاره کیږي د اسلام وروړي یا دا چې کوم جزیه او ټیکس یې هغه ومني نو دې مقصد دا چې ټیک دې په ظاهر باندې خو دا چې دین چې د نشمل او اصل مقصد عقیده دی چې عقیده سید الله رب العزت د وحدانیت ولا جوړ شي واقعي منظور کولای شي اول علما دام ذکر کوي وی اصل دین څه کنده زړه سره دی یو سړی که په ظاهر باندې ځان ته مؤمني او دین وروړي ټیک دی او اصل خبره عقیده دي چې زړه ایمان او دین نه وروړي دا سړی سی مؤمن نه ګرځي چې کله صحیح طریقې سره زړه وحدانیت الله رب العزت ومني دا سړی به مؤمن شي اینو پر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا منافق خلک هغه ټیم کې قران کریم نو ظلم کېدل او سره دین چې انبیا او کوم امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه موجود دي خو دوی ته مؤمنین نه دي شي ولی چې دوی په خپل باندې ورځو باندې ایمان او په ځړ باندې نه و د دې وجه دوی ته مؤمنین نشي یلی دې کې علما ذکر کوي چې ان الاکراه يقع على الظاهر الاعضاء والعقيده مثمره لا يمكن الاکراه عليها وفي الايه بيان الواقع وی اصل خبره ده چې سړی د عقیده چې د پټ شي دي نو زور ته په عقیده باندې نشي کولای یو سړی ونسي او قتل کوي چې جو ته ور کوي په دې باندې نشي کولای باقي لکه څنګه ظاهر کې مسلمانان مؤمنان جنگ کوي او قتال کوي jihad کوي په ظاهر ایمان وروړي نو دې لپاره کافي دي لکه یو حقیقت راځي حدیث کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغل یا رسول الله دا کسر دی قتل کا او کلمه یې بهم قتل کړ او صحابي یا رسول الله خو دی د مو د ویرنا هغه کړه کلمه یې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي آیت دې ځنه خبره ځکه دی مونږ کنو کې دې کلمات چې لا اله الا الله ځنه یې بیا نو دا حدیث کې زور او جبر لا اکراه فی الدین پاکی دی باندې نشي کولای باقی چې ظاهر کوم دین ظاهر دین باندې جهاد وسه کولای شي ظاهر ایمان راوړي لا اکراه فی الدین زور سره کول نشته زور نشته دی زور مل سره منل دین کې نشته دی قد تبین الرشد من الغی یقینا خاص کړه شوی دی یا حواظه شوی دی یا د هدایت ولان یا سمال یا د هدایت ولا من الغی د گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چان سے انکار وکړه کفر وکړه په طاغوت باندې ایمان اور په الله تعالی باندې فقد استمسك بالعروة الوثقى دا طاغوت څه شي طاغوت اصل کوم د طاغوت لفظ حقیقت کې کومه معنا دی علما ذکر کوي صحیح طریقې سره نو په دې کې بیا تفصیل او دا کوم مفصل دا بیا زیات بیان دي ولندا د ماده طاغوت را قران کریم کې اتلس بار ذکر شوی اتلس ځلې او دا طاغوت څه شي سوای د الله تعالی نه بل کوم شي چې څوک عبادت کې عبادت طاغوت لري دا لنډه او خسته اسانه معنا دي او نبی علماء کرام ډېر معنی کړی دي یو دا نفس شیطان انسیان کان او جینیان یو دې دا مراد چې شیطان مراد هغه د جناتو نوي کوم حقیقت کې شیطان دی یا د انسانانو نوي انسانانو څنګه شیطان کې درشي انسی شیطان پر کوم مدیجه کې قران کریم اوریدل
یو بل ځکه تبلیغ لا بیان وکړ یا بل ځکه دین خبره بیان شو دین مسله بیان شو ټول خلکو د خنوس دي صحیح طریقې سره اوریدل اوس د انسي شیطان مو څنګه منوي چې کله بروزي مولانا صاحب خسته بیان وکړ خسته الفاظ ویلو او خسته درس وکړ یا امیر صاحب راتله او خسته د الله تعالی او د رسول الله خبره وکړ په اخر کې بیا یو خبره ده چې نقطه بیان کی خو یا د سړی صحیح موته نه لګي خدي کې څه ګډوډ هغه شته په خانه شو صحیح نه دی یا د امیر صاحب صحیح بیان وکړ د سړی موته صحیح نه لګي امیر صاحب کوم بیان وکړ کنه دغه لغه خبره شته د صحیح طریقې سره بیان ونه کړي دا یې مختلف خبرې پیرا اوچت کی وې دا خبره کې صحیح نه دی سړی د خپل ځانم د څنګه چې یاره زه فسادي او شر مو کې شته دي خو بلکې خلکو ته دا خبره وسوسه او توجهي ذهن کې دا واچوي چې انده پر بیا تبلیغ ولا بیان کی یا ترجمه بیانېږي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث بیانېږي چې بیا کینه نه بس دیو نفرت پیدا وکړي خبره دی دا نفرت راوړي بس بلده بیان شي انسي شیطان بیا د دې طریقې سره معلومیږي او جنی شیطان اجازه پاتې ځای کوم دی وسوسه خلکو ته چی شر او فساد خلکو کې ظاهري او همدارنګه خلک د الله تعالی دین نه ګمراهي خلک باندې د الله تعالی دین نه فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چام څه کفر او انکار وکړ په طاغوت باندې یعنی د بندګي د غیر الله باندې الله تعالی نه یو بل څه شي څوک دی بندګي د ټول طاغوت کې داخليږي ويؤمن بالله ایمان ور پر تعالی باندې فقد استمسك بالعروة الوثقى نو یقینا دی منګل والا غاره په هغه رسی مضبوطی باندې چلان فسام لها نشته جدا کېدل یا نشته شریدل دی ولا والله سميع عليم دا تعالی په دې اوریدونکو دی او په هر څه باندې پوي دی فقد استمسك بالعروة الوثقى مراد قرآن کریم دی کوم چا چې په توحید باندې صحیح خبر سره تعالی نه علاوه بل څه بندګي پرېږده او سیوا د تعالی عبادت شروع کړي او ظاهر خبره د پیغمبر حدیث د الله تعالی کتاب د وکینی نو دا یو عادت چې رسید دی باندې چا مونږ ولګول دی باندې چا عملو کې دی روان شو نو سیده په جنت بیا تر رسیدي د الله تعالی رضا وي ته نصیب کیږي او کوم خلک دینه حواته لړل نو بیا خطا کیږي لانه فسام الهم دې لپاره بیا دینه نه جدا کېدل نشته دا رسید دل نشته الله تعالی موږ عمل کولو توفیق ورسي